السلام علیکم. زما ټولو د تبلیغ مشرانو ته درخواست دی چې دا دوه تبلیغیان دي دا سم کوي اول بیا به موږ په چله کې مزو نورو خلکو ته هم دعوت ورکوو خو چې په کور کې د سړی وراني نو بیا به بار ته څه ضرورت دی. دا دوه تبلیغیان تاسو واورئ د نوښار مشرانو ته دا پیغام ورسوئ چې دا دوه تبلیغیان دي دا سم کی د دې اصلاح وکي بیا به انشاءالله نور امت ته مونږ وځو هلته به اصلاح کوو. زه بیا خپلې خبرې کوم تاسو صرف د دې تبلیغیانو دا خبرې واورئ لږ. درې مرده چلې نه راغلم او نو د عمران خان پروګرام ته راغلم. د عمران خان په شان نرز وی لا مور راوړی نه دی او چې کله د په شان نرز وی راوړي بیا به هغه هم سپورټ کوو انشاءالله. موږ د ځان خوښه ده دا سړی ایماندار دی زموږ خوښ دی موږ خپله ایماندار یو. په هغه کې هغه لومبۍ غټه خوبي پکې دا دی چې عاشق رسول دی. امیر صاحب ته وایي چې لې نه رالي او عمران خان سپورټ کوي ولې سپورټ کوي؟ د دې ځای خوښ دی. ها او د هغه دا جنډه چې دا دوه قسمه ده دا سره چې دا زموږ مینه ده او دا شنه چې ده دا زموږ مینه ده او دا زموږ پارټي ده زموږ د ځان خوښه ده دا سړی ایماندار دی زموږ خوښ دی موږ خپله ایماندار یو. درې مرده چلې نه راغلم او نو د عمران خان پروګرام ته راغلم. دا زما د زړه خوښ دی زما د زړه سکون دی. درې مرده او چلې نه رالي او عمران خان سپورټ کوي. ها ډېر خلک خو عمران خان پسې بد رد ویناګانې کوي. دا خو جمهوریت دی دا چې خپله خوښه ده زموږ خوښ دی عمران خان د زړه سرم دی ځان پې ورکوو خپل ځان پې قربانوو موږ د عمران نه قربان. عمران خان کې ستا څه داسې خوښ دي څه خوبي؟ عمران خان یو جن ورکو خلکو له پوهې خلکو ورکو سمجې خلکو ته ورکو په غیر مذهبو کې د لا اله الا الله بیان وکړو خلکو له کلمه وښوله او د هغه بیان ټول داسې روج لکه څنګه به مشر تبلیغي دا د هغه بیان دی. صحیح ده. څه پیغام اخر کې ورکوي؟ د پیغام دا چې زمانو ټول پوه شئ وګورئ هر سړی په ښو بدو پوهېږي چې ښه څوک دی او بد څوک دی چې څوک ښي هغه لوټ ورکوي دا امانت دی او دا امانت په ځای استعمال. مولانا صاحب دا تاسو ولې د عمران خان سپورټ کوئ؟ د عمران خان په شان نرز وی لا مور راوړی نه دی او چې کله د په شان نرز وی راوړي بیا به هغه هم سپورټ کوو انشاءالله. اوکې داسې څه خوبي ده چې ته سپورټ کوې؟ په هغه کې هغه لومبۍ غټه خوبي پکې دا دی چې عاشق رسول دی. جی د نبي علیه السلام مبارک شان د انګریزانو په د شین سترګو په منځ کې بیان کړی دی او چې مدینې منورې ته ځي نو سپلی نه چې خپل به خپې ځي او که تاسو بیا په هر ځای کې ګورئ نو د نبي علیه السلام د خاتم النبیین دا ایکټ هم پاس کو چې کوم ځای کې د نبي علیه السلام صلی الله علیه وسلم مبارک نوم راځي وایي تاسو به هغې سره خاتم النبیین لیکئ. جی دا د افیشل لیټر دې باره کې شوی دی. او څه قربانۍ هغه اسلام دپاره شته؟ د قربانۍ په دې نه به لویه غټه قرباني سي چې د نبي علیه السلام عاشق دی. جی وایي ګوره وایي زه خو ټولو ملګرو ته دا وایم زه خپله حسیني سید یم په اهل بیتو کې راځم زه ملګرو نه تپوس کوم یم ستاسو نبي صلی الله علیه وسلم مبارک سره څومره رښتې دي نو هغې وایي چې خاموشه شي زه ورته یم ستاسو دوه رښتې دي یو د عشق رشته ده یو د امت رشته ده امتي ته امتي مې او عاشقه مې زما ورسره درې دي یو عاشقه مې یم یو امتي مې یم او یو له خاندانه مې یم نو چې زما په نیکه څو غیرت کوي نو بیا به زه غیرت په هغه نه کوم. بلکل چې زه یې نه خوښوم څوک به یې خوښوي. صحیح خبره ده چې ډېره مننه ډېره مننه مولانا. ملګرو د دې کس دا خبرې تاسو واورئ تبلیغي ځان ته وایي تبلیغ یې بدنام کو چې دا عاشق رسول دی او مونږ د دې سبب بل دا و چې زه د اهل بیتو نه یم او زه حسیني یم او زه دا یم او هغه یم او دنه علما ییر دي چې د الله رسول خپله وایي د الله رسول خپله وایي چې العلماء ورثة الانبیاء دا علما دا د انبیاو وارثان دي دی هغه هیر کی او دی وایي چې صرف نه دا عاشق رسول دی او سړی ګیره خری ګیره دا عاشق رسول چرم نشي کېدی. ګیره خرول دا مستقل ګناه ده دا سړی په ګناه کې مبتلا دی او ګوره که یو ښځه ده هغه خپل سر وخری نو دا مسله ده دا ګوره دې سره ښځې زینت ختمیږي او که یو سړی ګیره وخری نو دا د رب العالمین تخلیق دا بدلی د الله پاک په پیدایش باندې دی او د الله پاک چې کوم ورکړه ده په هغې باندې دی خفه دی ځکه چې الله وایي ګیره ما راخېجولې ده ته یې پرېږدوه او دا وایي نه زما خوښه نه ده د تمامو انبیاو علیهم الصلاة والتسلیمات ګیره وه او دی چې کوم دی د دې نه اعراض کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیثو نه دی اعراض کوي او دی وایي چې دا عاشق رسول دی. الله اکبر. او بله دا ده چې دوی چې کمې خبرې کوي چېره وایي زه د اهل بیتو نه یم او زه د دې نه یم او زه د هغې نه یم نو تا باندې دومره سترګې پټې دي چې ته د علماو خلاف ولاړې
او دی همیشه د محمد فضل الرحمن صاحب او د سیاسي علماو خلاف دی بیان کوي او دی ولاړي. نو زما د تبلیغ مشرانو ته درخواست دی چې دا سړي سم کوي، صحیح ده که نه؟ دا علما دا ګوره بیا دا به د مرکز ته نه درښکاره کېږي. نو لحاظه مهرباني وکئ چې دا سم کوي دا کسان، صحیح ده. اول د دیو اصلاح وکئ، دا په چلو کې مه لیږئ، دا دغلته کېنوئ، دیو له اصلاح وکئ، دیو له صحیح لاره وښیئ. دا بېلارې روان دي، دا په چله کې ځي، نور خلک به بېلارې کوي، نورو خلکو ته به دا څه پیغام ورکړي، دا خو خپله ټیک نه دي. نو ټولو د تبلیغ مشرانو ته مې درخواست دی چې دا کسان نه دي، دا کسان سم کوي ښه، او دا سم کوي. ورئ بیا به اخوا نور ګورو، نور به ته به انګریز له څه دعوت ورکړې مړه، ته به انګریز سم مسلمان کې مړه، بیا چې دلته کې دا خپل سړی نشي سمولی.